जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अजीम सहाबी और खुलफाओं की दोयम नंबर खलीफा राशिद अजीम शख्सियत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर्वेतम नंबर बाती ईमान रवले द उमर फारूक रज़ियल्लाहु व ईमान रवलो सरा द मुसलमानान तादाद 40 बराबर शो द उमर फारूक रज़ियल्लाहु द मकाम मुतअल्लिक मुंगा मखिम बयान के वली چې د عمر فاروق رضی الله عنه موافقت دادی درای یو شاوال د الله رب الجلال فیصله سره راغلی نو عمر فاروق رضی الله عنه ته لوی مقام حاصل دی مستدرک علی الصحیحین دی د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل او فرمایا اللهم اعز الاسلام بعمر یا الله د عمر فاروق رضی الله عنه په وجه او په سبب باندې او داغه په مسلمانانو باندې الله پاک اسلام ته عزت ورکړي الله پاک دین اسلام مضبوط او قوي دي حضور علیہ السلام مبارک تعالی نے دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بعمر یا الله اسلام عمر فاروق رضی الله عنه په ایمان او په اسلام او په مرګیا سره نور او عزت من کې او الله نور مضبوط کړي د حضور علیہ السلام مبارک دعا امر عمر فاروق رضی الله عنه ایمان ورو مسلمان شو او د ایمان او د اسلام تفصیلی واقعه بیان شوی ده چې کله عمر فاروق رضی الله عنه په دین اسلام کې داخل شو نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د عمر فاروق رضی الله عنه په دین اسلام کې دخول وشو نو فرمایي اتا جبريل علیہ السلام د اسمانون رالی کم فرالی حضور علیہ السلام مبارک تا او حضور علیہ السلام مبارک تا فرمائی استبشر اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام مبارک تا فرمائی حضرت د عمر فاروق رضی اللہ عنہ د اسلام او د ایمان په وجه د اسمان فرشتي نن خوشاله دي چې عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې د چا د دین اسلام لپاره د الله پیغمبر دعاګانې کوي عمر فاروق رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې د چا په ایمان او په اسلام د اسمان فرشتي خوشاله کوي ایو بل ته مبارکي ورکړي چې عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو دومره عظیم شخصیت چې فرشتي خوشاله دي او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون یقینا تاسو د مخکینی امتونو چې تیر شوي دي هغه کې داسې شخصیات چې دا غي سره په فرشتو خبرې کولې